عزتمند مشر صوبائی چیئرمین سکندر خان شیرپاو صاحب د هغوی سره راغلي صوبايي ضلعي د تحصیل او د یونین کونسل عهدهداران زما د کلي مشران د فري سرونه په جمع السلام علیکم. څنګه چې وړاندې یحیی جان رون خبر وکړه بل ورځ هم دوی راغلي وو د جرګې په دغه باندې او نن سکندر خان سره د جرګې راغلي دي. ما ته د دوی دا جرګه سر په سترګو منظور ده. ما بل ورځ هم یو څو خبرې کړې وې او حقیقت دا دی چې اوبه په ډانګ نه بیلېږي. ټول نه غټه پارټي چې کوم ده زمونږ د دې حلقې زمونږ دا غم خادي ده، دا ګاونډ دی، دا رورولي ده، دا عزیز ولي ده او هغه د شیرپاو خان سره زمونږ آلریډي ده. نو چې دغه مو سره ده نو ما په خیال دا پارټي چې کومه ده دا واړه خبره ده، غټه پارټي ده زمونږ دوی سره د غم خادی ده او اسیم د پښتوم تقاضا ده، د مسلمانین تقاضا ده، د انسانیت هم تقاضا ده چې زه په بل مشر پسې ځم مخکې. دا زما نږدې مشران دی په موږ ښه ښکاري او موږ په دوی باندې ښه ښکارو. یو څو خبرې ما مخکې جرګې ته هم کړې وي او بیا یې هم کومه، ځکه د پارټۍ نه خفه شوی وم نو په اصولو باندې خفه شوی وم او هغه اصول زما کوم موقف و نو هغه اصولنو هغه ما د پارټۍ د پرمختګ خبره کوله، ما د پارټۍ د ترقۍ خبره کوله او چونکې ټیک ته وخت به داسې حالات به داسې جوړ شوي وو چې زما هغه اواز وانه اورېدی شو. زما خفګان هغه وخت کې هم د پارټۍ په دغه باندې وه چې یاره پارټي خرابېږي، دا شی دې نه کېږي. اصول دی مطلب دا چې دا دې قایم شي. زه بهرحال د هغې هغه نقصانات او فایده مشرانو ته هم پته ولګېده. نو زمونږ انشاءالله ټول عمر کاري پارټۍ سره تلي نو موږ د پارټۍ د پرمختګ خبره کړې ده، د پارټۍ د ترقۍ دپاره او د خپل ورکر دپاره موږ مطلب دا چې جاني مالي هېڅ دغه ته موږ نه دي کتلي او بیا به هم انشاءالله دا زموږ مشران دي همغسې به یې د هغې نه به زیاتي زمونږ کشران، زمونږ مشران، زمونږ د علاقې څونه خلک دی. دا بار بار چې کله زه پارټۍ نه لاړم نو ما یو خبره کوله مهدي له، نو هغې ته مې وویل چې یاره ټیک ده که هر څه خو زه به په سټیج باندې لکه زما په خوله نه راځي چې زه شیرپاو خان خلاف خبره وکړم، ځکه داسې خبره زمونږ او دوی ترمنځ کې د تلخۍ راغلې نه ده. زه خو که خفه شوی یم نو مطلب دا چې په اصولو باندې خفه شوی یم او هغه ما د پارټۍ د فایدې خبره کوله چې یاره په دې کار کې د پارټۍ فایده ده او دې کې نقصان دی، دا دې نه کېږي. نو داسې خبره زمونږ په دې په منځ کې راغلې نه وه چې ګینه داسې سخته یا زه په لالچ باندې تللی یم. دا هم شکر دی په دې یو شي ډېر زیات خوشحاله یم او دا ما خپل اصول زما کوم اصول زما د کورنۍ زما د مشرانو او دا عمر له دا اصول زما انشاءالله تر مرګه پورې به قایم وي چې موږ په لالچ باندې نه چا تلي، د پارټي هم په لالچ نه پرېښي او نه په لالچ باندې یو پارټۍ ته تلي. تاسو وکتل مشران ناست دي دلته کې ډېر د پیو مجنونان راغله چې کله مطلب غوا لنګوي نو بیا هغې را روان او چې کله مطلب غوا وچه شي داسې خلک چې شیرپاو خان د خاورو نه واغېستل په تختې کېنول. نن د هغې حالت دی. زما په خیال چې انسانیت خو د انسانیت په نظر باندې دا ډېره سپکه خبره ده چې دا خلکو کم کار وکړو. د انسانیت په نظر باندې چې دا خلکو کم کار وکړو نو دا ډېره بده او ډېره سپکه خبره ده. خو شکر دی شیرپاو خان چې کوم دی نو هغه د قوم ته د ملک ته مخرونه دی، د اوچتې سترګې دی او انشاءالله موږ به هم که تلي نو په اقتدار کې تلي، که اوس راځو
نو مطلب دا چې اقتدار څه نشته دی دغه تم زمونږ نشته دی چې دغه تمه به دې کوو خو په دې یو انکو پښتو راغلي چې دا زمونږ مشر دی موږ چې به بل پسې ځو موږ به دوی ښایسته کوو د بل ښایست چې کوم یا د بل چا ښایست دی د دوی ښایست چې موږ دوی ښایسته کوو او دوی درنو نو دا زمونږ د علاقې درنوالی دی دا د علاقې ښایست دی نو موږ په دغه سوچ او په دغه فکر باندې بیا موږ خپل چې کوم هغه دغه وه د کوم دغه نه کور نه چې ورک شوي وو کور نه چې ورک شوي کور موږ بېرته خپل ومنتلو ډېر ډېره مننه